والرأس زیاده سر تی سرباری ده. ای غلامانو هغه ومنئ موږ داسې چا تربیت کړي موږ داسې چا تربیت کړي چې تر اوسه پورې مو یو نه ده بېدینه سوی. په کم وخت چې ملا مو په غوږ کې اذان کړی په دغه وعده پورې تر مرګه ولاړ خلک یو. دغه مسیر نه نه بدلېدونکي خلک یو. خدا واورئ چې غوږ سره مې کار مه لره سر ته به دې تاوان ورسېږي. که غوږ نه وینې کوې سر به دې در باندې پرې کېږي نور دې خواته. دغه د آبادۍ دغه د امن دغه د حل لاره نه ده. اما که ته د حل بولې په یو عالم و په یو شیخ مو صرف الله وعده کړي 15,000 کسان به الله پاک انتقام اخلي. که ته یې منې که یې نه منې ما سره الله وعده کړي. مجمع الزواعد د نور الدین هیتمي علامه نور الدین هیتمي مجمع الزواعد كتاب الفتن د نعيم بن حماد الخزاعي مصنف د ابن ابو بكر بن ابي شيبه هغه د احادیثو کتابونو کې دغه وعده شته. یوه خبر علماو ته کوم خیر ده. ای علماو قسم په الله که دا د دې ورځ وي چې فلان څوک ده او فلان څوک ده نه چا ته دغه تاوانونه رسوی سئ. نن د اتحاد ورځ ده. نن د ټولو افغانانو د اتحاد ورځ ده. نن هغه ورځ ده چې 45 میلیارده ډالره زمونږ د یو کال د افغانانو د وسلو دپاره انتخابیږي. ما او تا څه کوو؟ وکلنا یوم اکل طور الابیض. ای علماو نن د نن نه 50 کلنه مخکینۍ دنیا نه ده. ای علماو نن دغه دنیا ده ډېره پرمختللې دنیا ده. هر سړی په هر څه پوهېږي. حضرت علي رضی الله عنه چې کله شهید کېده یو شعر وایي وی اکلنا یوم اکل طور الابیض. ځنګل کې درې غویانو سورو او سپینو او زیړو سپینو تور او سورو زمری دلته ګرځېد. یو زمری ګرځېد درې غویانو. اما د زمري زور په عالم په دغه درې غویانو نه رسېد. کتاب الامثال کې علامه میداني یو مثال راوړی. کم حکمتونه د مشرانو کم متلونه د مشرانو هغه بې حکمته نه وي. نو دا زمري د شیطانت نه کار واخیست. نن د موږ دښمن یو له لویو مکارو دښمنونه ده. د روسانو غوندې کمقل دښمن سره مو سر نه ده چې دومره هوښیار دښمن سره مو سر ده. د عقل نه به کار اخلو. دغه دښمن سره به په عقل باندې جنګېږو. رسول دغه زمری راغی د هغه ته وایي د تور او سره غویي ته د موږ او د تاسې یو څه رنګ سره یو شی ده. دا سپین به زه وخورم که د تاسې خوښ وي. دا موږ سره چیشته ګرځي. د علماو په مابین کې د آراو اختلاف وي. امام ابو حنیفه سره صاحبینو د مذهب په ثلثینو کې اختلاف کړی. المنخول الى علم الوصول په ثلثینو د مذهب کې اختلاف صاحبینو کړی علماو ته معلومه ده. اما هغې ورته ویلي وي سپین غویی وخوره. سپین یې وخوړل. سره ته دا زمری راغی چې ښه مور شو وایي سوره غویی د ما او د تا رنګ هم یو شی ده. وایي که د تا خوښوي زه به دا تور غویی مو خورم. ما او تا سره به په دې ځنګل کې ګرځو. وایي ځه دا مو خوره تور یې مو خور. سره ته چې راغی دې له پوښتنې نه یې د مرۍ نه راونیو. سره ویلې اکلنا یوم اکل طور الابیض. زه اصل کې هغه اوس خوړل سوی یم چې سپین غویی وخوړ سو. ای علماو دا ومنئ دا اولینۍ نه ده. داسې ورځ به راځي چې بیا به وایې اکلنا یوم اکل طور الابیض. دغه د موږ ټولو علماو رایه داره ده. علماو په اتحاد سئ که نه یو به خوري. ام چې څوک ځان تنها شمېري بیا به د ستوني نه رانیسي بیا داسې فکر ونه کړي چې د ما زور نه رسېده. اما علماو دغه د اتحاد ورځ ده. باید نن موږ اتحاد وکړو. نن د کفر په مقابل کې یو اخلصو. یو ورځ مرګ ده یو ورځ باندې به مړه کېږو. او خپل ضمیرونه باید مړه نه کړو. یوه خبره مختصره کوم مولي صاحب که بیا کوم بل عالم هم خبره کوي. مونږ په مرګونو باندې همتونه نه مړه کېږي. مونږ څومره مرګونو مو چې سوي په مرګ مو همتونه نه دي ستړي سوي. کله چې تاتاریانو
په ټوله اسلامي دنیا کې د اسلام مرکز بغداد مذکور کړ. د بغداد 3 میلیونه کتابونه دریاب د دجلې ته وغورځول شول. انور شاه کشمیری سے فیض الباری کې لیکي چې کله دغه مسلمانان دغه د تاتاریانو لښکر کله وایي چې دمشق ته لاړل، ای مسلمانانو خو مه بدوئ، موږ تنها نه یو، موږ سره الله شته، موږ تر شا علما، مبارزین، مجاهدین، دغه د پټګیو او دغه ګیرور عوام شته. ای پلاره ته داسې فکر ونه کړې چې نن د تا زوی شهید ده. ای پلاره دا ټول علما د تا زمن دي، دغه ټول د تا زمن دي. د تا د بچي انتقام به اخلي، د تا د بچي انتقام به اخلي. ای سپین ږیریه پلاره ته د دغه شیخ پلار نه یې، ته د ټولو علماو پلار یې، ته د ټولو طالبانو پلار یې، ته د ټولو مسلمانانو پلار یې. ځکه هغه د تا زوی د طالبانو د دې عوامو معنوي پلارو، ته هم د موږ پلار یې. د تا انتقام په موږ علماو فرض و واجب ده، موږ به یې اخلو او د ټولو مسلمانانو انتقام به اخلو. علامه چې کله دمشق ته تاتاریان لاړل، هلته د دنیا یوه لویه مدرسه وه، لکه چې دغه مدرسه شنډه سوه، هېڅکله نه ده شنډه. د دې مدرسې تر شا علما شته، مبارزین و غیور علما شته، دغه مدرسه نه بندېږي. دا دې واورئ که یو مړ سي الله پاک بل د هغه نه تکړه پیدا کوي. قسم په الله وعده الله کړې، ولینصرن الله من ینصر. هلته پاچا راغی، دا پاچایان بیا دغه د سختۍ ورځ موږ ته راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم موږ سره وعده او د الله دین الله موږ سره وعده کړې. هغه خبر لږ لنډو الفاظو کې را سره واورئ مسلمانانو ورونو. کله چې دمشق ته لاړل مسلمانان، دمشق ته لاړل